بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام خوبو دوستانو ریکارډینګ سی کوم. تمام خوبو دوستانو مشرانو السلام علیکم. تاسو ته پنځه نسخې خیم، پنځه تاسو ته د صحت، د شفا او د بهترین صحت او د بهترین چې انسان وجوده بالکل اول درم زندگی تیرا کم چې زه ښه زندګي تېره کړم تر مرګه ما کې بیماري نه وي، زما د کڼې نه بهېږي، زما د پوزه صفا وي، زما د سینه کې ټوخی نه وي، زما د هر مرض غیب شي. چې بدن ځان وایي ریکارډینګ کوئ چې تاسو وایئ چې زما بدن د بالکل A1 فټ، نو څوک وایي بنسپتي خوره، څوک وایي دود میں زندگی ہے، دود میں صحت، دا ټول ګپ شپ دی. تاسو ته زه پنځه سلونه ښیم. نمبر 1 تاسو به یو وظیفه راټینګه کې هغې ته وایي سوره الحمد یعنی سوره الشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا تاسو ډېرې سل پیرې وایئ زما دوستانو، تاسو ته هم وایم چې کوم حاضرین ناظرین کوم زما سره خبرې اوري دا یاد ساتئ چې تاسو تر مرګه ځان وایئ چې زه هر قسمه بیمارۍ نه محفوظ یم همیشه. نمبر 1 تاسو به 100 وارې، سل پیرې یا 200 پیرې سوره الحمد وایئ، یا که نشي ویلی 42 پیرې کم از کم. نمبر 2 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا د جنت خزانه دوستان. دا چې کوم سړی وایي د ده به هېڅ فکر نه وي، هېڅ پریشاني به نه وي، هېڅ مشکل به نه وي. یو سړی وایي چې زه د 0 میټر ګاډی ګرځم او زما په وجود کې بیماري نه وي، زه لپاره ساده نسخه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا د دې کم از کم بې شماره کوئ نو بیا به خو لا فایده ده ډېره بې شماره، او کم از کم ډیلي 100 پیرې 100 پیرې سوره الحمد، 100 پیرې لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. که لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دې ډیلي بې شماره وي نو زه دته په ګارنټۍ وایم، دته زه په یقین سره وایم چې دې به چرې بیمار نه شي. ولې؟ په احادیثو کې راځي چې دا د نننوې بیمارو علاج دی. څه شی؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا د نننوې بیمارو علاج دی. په نننوې واړه نمبرو کې لکه په نننوې بیمارو کې یو دا چې فکر به دې نه وي، پریشاني به دې نه وي، مشکل به دې اسان وي، تکلیف به درته نه وي، یعنې غم او پریشاني به دې نه وي. باقي پاتې شولې 98 دا وایي دا جاړم ولې چې دا خفه پسې یم، وایي دا جاړم خو ځکه چې دا خفه ولې یم. نو چې دا خفه نه وي نو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سره چې ستا فکر پریشاني ده به نو بیماري د کوم طرف راغله. څه معنی ده؟ بیماري معنی سره وایي د نیک کار کولو طاقت، توفیق او د بدن د بچ کولو طاقت د صرف د الله رب العالمین په لاس کې. لا اله الا الله محمد رسول الله. درېمه ښکلې نسخه شهد. شهد چې تاسو استعمالول، شهد ما تاسو ته ولیکل 6 میاشتې تاسو به یې خورئ تر مرګه. دې کې شهدو کې ښکلې طریقه دا ده چې څوک وایي ماله زه په دې طریقه نشم خوړلی، زه څوک وایي زه په دې طریقه نو زه ورته اسانه طریقه ښیم چې د اوبو کې، تازه اوبو کې 3 کاشوغې یا 4 چمچې په ګیلاس اوبو کې داسې ښکلې څښلی کېږي چې یاد به وساتي. شفا نه شفا وایي هم خرما او هم ثواب. تاسو یقین وکړئ لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما د لور نشه په دې دوکان کې دا ټایمون خاطه ما ولا مای ورکو وی پاپا مې ولې وې زما خو نشه خاطه په جوړه کولې اللي چغي انا مې ولې لور لینا شابان او یا رب دا یو دوی ورکو دا اسم په کار مې کوم عالم بين دې نه را لکه شاد ولا کوم الک عالم بين زنده بعد الا مې شاد راواله شاد نوړې مولا على پاپا لا شلع قسم په خدای هم دا پاره میشد نمبر سره لګیدل دا جيب سره تشکیدل او لا شد يردل نموذج يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
ما ومنله چې فيه شفاء للناس په دې کې شفا ده دپاره د انسانانو. شفا څه ته وایي تاسو په مطلب پوهیئ؟ شفا دې ته وایي چې انسان بالکل دغې درد ني د د نظر سیټي د د ژبې ذایقه سیټي د باندې خوراک د د قڼې نه بهیږي نه په مخه نزله کې نیږي او شهد باید داسې شی چې دا قڼه ودرېږي لا دماغي نزله بعضې خلکو په مخه قڼت ورته وایي خلک یې قڼت قڼت خان صاحب شاد چې د اپریشن نه که ګوګل د قلبې دا چا وي فيه شفاء للناس. الله نه لوی ډاکټر بل نشته. حکیم خلک مونږ ته وایي مونږ ته په ځان باندې کوي مونږ وایي مونږ ته حکیم ووایه حکیم بله ناسته ظالمانو مونږ ته حکیم لفظ چې کوم دی عظیم الشان لفظ دی مونږ د دې قابل جد خلک وایي حکیم صاحب هلکه مونږ د دې قابل یو غلي شی مونږ ته ډاکټر وایه خو حکیم راته مه وایه حکیم خو ظالمه د خالق کائنات نوم دی ظالمانو مونږ ته مه وایه مونږ ته د حکیم نوم ځکه ما اغلی چې حکیم خو هغه دی مونږ نه یو یا حکیم خو هغه ته وي چې هغه ډېر دانه او کار سړی انسان حکیم نه دی الله حکیم دی. نو خبره جاری ده چې تاسو چې کوم دی شهد شپږ میاشتې ته مه ولیکل تاسو به د دې زور په شاګو په شپږ میاشتو کې وګورئ چې ستاسو صحت ستاسو رنګونه لکه د ګلاب د ګل په شان تک سره نو مزېدار لکه 0 میټر ګاډی. شهد به په دې طریقې سره خورئ چې درې کاشوغې یا څلور چمچې په ګیلاس اوبو کې سهار په ماښام خو له کوره به تر هغې روځئ نه تر څو چې تاسو شاد نه خوړلی تر هغې به له کوره روځي نه تر څو چې تا کلونجي څکلي دي خوړلي دي ته بیا ځان ته ګوره چې افرین شاه او په حشم به یې شاه چې هلکه واقعي داسې یو دغه وله به الله تعالی ورکړلی چې داسې یو څیزونه یې راټینګ کړي چې واقعي شفا ده. ډېر خلک دي د چا لاسونه سکرچ شوي نه ډېکېږي څوک په جوزام کې ګرځي څوک په برګې کې ګرځي څوک په قڼو کې ګرځي څوک په خېټې په مرض کې ګرځي نه ډېکېږي ولې دې دا شیزونه نه استعمالوي ده ته شاید هسې مړی او خوږ شی ښکاري په جنت کې ولې دا بهېږي د دې به نهرونه بهېږي د دې به نهرونه ځکه بهېږي چې دا د یو طاقتمن شی دی دې کې به هورې د هغه سره ډېري نو د هغه هورو د طاقت لپاره ګبین به دې لازمي استعمالوي چې دې به هورې کنټرول کوي مطلب چې د یو سړي په سر باندې بعضې ویلی شوي دي چې چا له به 8 لاک هورې په نکاح شي چا له به کروړونو هو دا د سړي د کوالټۍ د سړي د درجاتو خبرې دي چې د سړي درجات ایماني پوره الله پاک ویلي دي چې ما ستاسو ګورې مختلف درجات ږدي دوه خبرې پاتې دي ریکارډینګ هغه دی څلورمه نسخه درود شریف چې تاسو وایئ چې اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا یا عام د منځله درود شریف 100 پیرې ولې چې تاسو یو پیرې درود وایئ تاسو باندې به 10 رحمتونه راځي 2 پیرې درود 100 خوشحالی 3 پیرې 10 خوشحالی یعنی 10 پیرې چې تاسو وایئ 100 خوشحالی شوي که 100 پیرې دې وي نو 1000 خوشحالی شوي 1000 خوشحالي چې سړي سره ډیلي سړي سره وي نو په ده باندې غم نه شو نو معلومه ده چې درود محمدي صلی الله علیه وسلم دا به ضرور وایي. پنځمه نسخه تاسو به ډیلي په تسبیح باندې په لاس باندې لاس ته به تسبیح واچي او په پښتو کې به دعاګانې غواړئ چې یا الله دا یو پنځمه طریقه د شفا لپاره چې یا الله درود به مخکې ووایي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بیا به سټارټ شي که په یو ډډه پروت وي که په خوب کې او که په مشرق رواني او که په مغرب او که په شمال او که په جنوب هر ځای چې ته به دا دعا کوې ته به په شفا کې ګرځې څه به وایې یا الله یا الله ما ټیک کړه ټیکه یا الله ته مې ټیک کړه زه خو نه ټیک کېږم ته مې ټیک کړه یا الله د سر د یخټونه والا تر د خپو د نوکه پورې په ما کې چې څه بیماری دي دا وباسه یا الله زه خو نه شم ایستی انسان ګور دا ګور د شفا طریقې دي د ټول نه من طریقه د دعا ده وایي د مصیبتونو د موجونو د چپو په دعا سره مخنیوی کوئ مقابله به د مصیبتونو چې کوم را روان مصیبتونه انسان ته درپېښ کېږي د دې مقابله به موږ په دعاګانو په عام په پښتو په دعاګانو سره چې یا الله د دنیا په مخ چې څه خیر ښېګړې دي رالی راکړه د دنیا په مخ چې څه بیماري ده او څه نقصان د هغې نه مې خلاص کړه یا الله زما ټول غمونه په خوشحالو بدل کړه
یا الله زما ټول مصیبتونه پریشانه مصیبتونه ټول په راحت کې بدل کړه. یا الله د ځمکې په مخ ماته پریشانی مخایا، د ځمکې په مخ ماته بیماری مخایا. یا الله ما د بیمارونو چوپچاپ خلاص کړه، د دماغو مسایل، د سینې مسایل، د مثانې مسایل، د خپو مسایل، د ملا مسایل، هیڅ مسله مې مه پرېږده خدایه. یا الله ته غټ ډاکټر حکیم خو ته چې ته نه غواړې شفا به د چا هغه دا څوک چاله ورکولی شي نه مګر الله ته. لا اله الا الله محمد رسول الله چې الله پاکه زما په دې ژوند کې چې بیکاره زما ټیم ضایع کېږي عمله مه ضایع کوه، په بیکاره کارونو کې ماله تکلیف مه راکوه. یا الله زما په دنیا کې هم د جنت الفردوس په شان زندګي ماله نصیب کړه او په آخرت کې هم زما له آخرت کې هم جنت الفردوس راکړه. یا الله زما په دنیا کې چې څه خیر ښېګړي دي راته راکړه او د دنیا په مخ چې څه پریشانۍ دي او څه مصیبت دی یا الله یا الله مونږ وبخه. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړه. یا الله مونږ ته د قهر په نظر باندې مه ګوره او ای الله مونږ باندې ته رحم وکړه او د مخلوقاتو محبت زما محبت د مخلوقاتو په زړه کې واچوه. یا الله ما ضلالت نه خلاص کړه. یا الله د دنیا نه مې پریشانۍ نه مې خلاص کړه. ای الله د جنت څوتو درجاتو هغه کې ما داخل کړه او ما به نیکانو صالحینو کې او زما شکل داسې کړه چې څنګه زه غواړم. زما د شکل نه بېرونقي، زما د شکل نه بدرنګي، زما د وجود نه کت کباړ حسن دا چې کوم بیکاره دغه دي دا به دې لرې کړه. حسن اخلاق بهترین شکل صورت راکړه. ای الله ما د بیمارونو ته خلاص کړه. ای الله زه تانه سوال کوم، درود مې ته ویلی دی مخکې او زه تانه دا دعا کوم چې په دوایانو څوک نه ټیک شوي مګر ستا به حکم سره. یا الله تا ویلي شاد وخوره شاد هم خورم، ستا رسول ویلي کلونجي خوره کلونجي هم خورم. یا الله اوس ته شفا راکړه. یا اله ما ته د دنیا په مخ چې څه خوشحالۍ دي ښایم بدرنګي راکړه مه ښایه، ښکلي ښکلي بچي راکوه، بدرنګ ورسره دم ټیم نه پاس کېږي. ما الله تعالی ته ویلي زما داسې ښایسته بچي پیدا کېږي خلک وایي دا څه طریقې دي، طریقې مرقې نشته، موږ ترې غواړو موږ ترې غواړو. تاسو مې چې د چړو چاړان راغلی که کډو څنګه ویری کا او اشم به یې وایي هر څنګه د ځان سره په خزانو کې استعمال دا که سنبال کا. ماله به ښایسته خوش اخلاقه علما بهترین حافظان عالمان بهترین خوش اخلاقه بچي دی نه غواړم، مېنټالان او لیوني دی نه غواړم. ګراکۍ د ځان سره سنبال کا. ما الله تعالی ته ویلي داسې ښکلی ذوالقرنین یې راکړی دی چې ذوالقرنین رښتیا ذوالقرنین دی. داسې ښایسته بچی مې دی دا ولې اگر کار شي بس هغه پیژاړي نه کاري چې تا ورته کار شو مې چې دوستا د کار شو نه هغه د خالي او دوا ختمو نفي خالي نو بس مونږ به درود وایو او دا دعا ختمو چې اللهم صل على محمد او دا بس دعا ختمو اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا وآخر دعوانا